بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، د لر او بر د یو بل ټوپ سره زه محمد وسیم ستاسو په وړاندې یم. ګرانو کتونکو، دا ځل به پروګرام کوو د یونیسیار د هډ فلیپو ګرینډي د پاکستان د وزټ حواله سره. دا هی دا وزټ چې کوم دی د پاکستان دا غیر معمولی په دې حواله سره و چې په دې د وزټ دوران د پاکستان کې چې کومشته افغان کډوال دي د هغې حوالې سره دا د غیر معمولی اهمیت حامل و. د هغې یو وجه ده، په دې دوره کې هغوی پېښور ته تللي ول، هریپور ته تللي ول او هغه ځای کې هغوی د افغان مهاجرینو سره نیغ په نیغ هم میلاو شوي وو او د افغان مهاجرینو سره اړونده چې کوم مسؤلین وو یا ذمه دار وو د هغوی سره یې ملاقاتونه کړي وو. د افغان مهاجرینو په اړونده مسایلو یا په موضوعاتو باندې ځان اول پوهه کړی وو، بیا یې د پاکستان د متعلقه چارواکو سره ملاقاتونه هم کړي ول. کله چې دغه ګرینډي یا د یونیسیار هډ چې کوم دی نو هغه هریپور او پېښور ته ورغلی وو، نو په هغه ځای کې هغه په دې خبره باندې پوهېدلی وو چې خاص کر پی او آر کارډ لرونکي یا پروف آف رجسټریشن کارډ لرونکي افغانان چې کوم دي نو هغوی ورته ویلي ول چې یاره موږ دلته کې د پاکستان پولیس چې کوم دي نو هغه تنګوي او کوم خلک چې کارډونه یا اسناد نه لرونکي افغانان دي نو هغوی ورته وایي چې موږ خو ډېر زیات تنګولی کېدو، خاص کر په تېرو شپږ اووه میاشتې مخکې چې کوم دی نو موږ بیخي داسې وو چې دلته کې خو موږ پرېښودلی کېدو هم نه. بیا چې کوم د یونیسیار هډ چې کوم دی نو هغه بیا راغی دلته په اسلام آباد کې، بیا هغه میلاو شو. اول خو یې هلته کې د سیپران منسټر امیر مقام سره میلاو شو، بیا چې کله اسلام آباد ته راغی نو دلته کې د وزیر اعظم او بیا د ډیپټي وزیر اعظم چې هغه ایټ ا ټایم ډیپټي وزیر اعظم هم دی او وزیر خارجه هم دی اسحاق ډار، د هغوی سره یې ملاقاتونه وکړل. د دغې ملاقاتونو نه بعد بیا د یونیسیار د طرف نه افیشل یو بیان جاری کړی شو او په هغې کې په هغې بیانیه کې یا په هغې پریس ریلیز کې دا وویلی شول د پاکستان په هغې کې شکریه ادا کړې شوه او په هغې کې دا وویلی شول چې موږ د پاکستان حکومت په دې حواله باندې هم منندوی یو یا مننه کوو چې د غیر قانوني غیر ملکیانو او په هغې کې یعنې غیر قانوني غیر ملکیان هغه ریفر کوي افغانانو ته، هغه افغانان چې په غیر قانوني توګه په پاکستان کې میشته دي یا دلته کې ژوند کوي. نو د انخلا عمل چې کوم دی نو هغوی وایي چې موږ په دې منندوی یو چې پاکستان د هغې د ریپارټریشن یا د انخلا عمل یا د بیرته ستنولو عمل چې کوم دی نو هغه پاکستان ځنډولی دی یا ځنډولو ته یې امادګي ښوولې ده یا لیوالتیا یې ښوولې ده. نو په دغې باندې موږ د پاکستان د حکومت منندوی یو. بل طرف ته په دې حواله باندې یا هغوی دا وویلي دي یا امادګي ښوولې ده یا ترې یونیسیار چې کوم دی نو یقین دهاني غوښتې ده چې موږ ته تاسو دغه عمل چې کوم دی نو دا د وخته پورې دغه تاسو په دغه کې ځنډ راولی. نو هغوی ویلي دي چې پاکستاني مقاماتو یا پاکستاني چارواکو موږ ته ویلي دي چې موږ په دې خبره باندې غور وکړو. نو په هغې یونیسیار وایي چې موږ په دې باندې د پاکستان د حکومت یا د پاکستاني مقاماتو موږ مننه کوو په دې باندې. ولې بیا وروستو په دې باندې د پاکستان د حکومت د طرف نه دو ټوک الفاظو کې په دې باندې ډېر سخت رد عمل راغی. پاکستان د خارجه دفتر د طرف نه هم په دې باندې رد عمل راغی، وایي چې دا خبره غلطه ده. چونکې پاکستاني حلقو کې دا خبر خپور شو چې ګنې یونیسیار خو دا ویلي دي چې پاکستان امادګي ښوولې ده چې ګنې د غیر قانوني توګه باندې میشته چې کوم په پاکستان کې افغان کډوال دي نو هغوی ته ټایم میلاو شو، هغوی ته وخت ورکړی شو چې ګنې تاسو په پاکستان کې کولی شئ چې واوسېږئ. نو هغې خبر باندې یو قسم نه ډېر دغه جوړ شو چې دا خو پاکستان ګنې داسې وکړله. نو په دغې باندې بیا د پاکستان د طرف نه ډېر سخت رد عمل راغی او دوی وایي چې دا خبره بالکل غلطه ده. زمونږ د انخلا عمل هم هغه شانتي مرحله وار روان دی. دا د پاکستان د خارجه دفتر د طرف نه په دغې باندې وضاحت راغی. خو یونیسیار په خپله هم دغه بیانیه کې کوم باندې چې ما مخکینی لومړی ذکر وکړو، یونیسیار دا هم ویلي دي چې د روان کال تر اخره پورې به زمونږ د افغان حکومت یعنې د افغانانو او د حکومت پاکستان سره به موږ کینو د روان کال تر اخره پورې تر څو موږ یوه حل لاره راوباسو. حل لاره به د څه شي راوباسي؟ حل لاره به د هغه افغان کډوالو راوباسي کوم چې په پاکستان کې میشته دي او پاکستان هم غواړي چې دغه افغان کډوال بیرته ستانه شي، خپل هیواد ته لاړ شي. نو د دغې دپاره به حل لاره راوباسي.
بل طرف ته هغوی دا هم وایي چې پاکستان موږ ته د پاکستان د طرف نه هم موږ ته دا ویلي شوي دي چې ګنې زمونږ دلته کې په معیشت باندې دغه خلک بوج دی او دا دي، نو کیدای شي چې بیا دغه یي چې د ریپارټریشن دوران چې کوم هغوی ته فنډینګ کیږي، کومې پیسې ورکولې کیږي، نو UNHCR وایي چې موږ د هغې د فنډینګ دپاره هم بندوبست کوو. نو د روان کال تر د اخیره پورې به موږ دغه د فنډینګ معاملې چې کوم دی نو دا به هم موږ حل کړو. بل طرف ته به یو بل خبر موږ تاسو ته درکړو او هغه د وزارت داخله د ذرایع د طرف نه دی چې هغه افغانان چې کم په بارډرو باندې ځي، خو فی الحال چونکې دا خبره صرف د تورخم بارډره پورې ده، نو په تورخم بارډر باندې هغه افغانان چې کم POR کارډونه هم لري او ACC یعنی POR کارډونه هغه دي چې کم پروف اف رجسټریشن کارت دي، کوم چې د نادرا سره د افغانانو رجسټریشن شوي او هغه دغسې داسې چې ګنې د پاکستان د طرف نه هغوی له یو د رجسټریشن کارډ ورته ورکړی شوي، هغه داسې د یو تاسو ویلی شئ چې داسې د یو افغان نیشنل کارډ دی، خو هغه د پاکستان د نادرا سره د هغوی رجسټریشن شوي. او بل طرف ته ACC دی، افغان سټیزنشپ کارډ دی. نو دغه دواړه کارډونه چې کوم افغانان لري خو چې دوی کله په تورخم بارډر باندې پاس کیږي یا هغه افغانستان ته ځي، نو چې دوی نه به دا ضبط کیږي، دوی نشي کولی چې سره د دغه کارډونو تورخم بارډر پوله کراس کړي، د دوی نه به دا ضبط کیږي او دا به ونس اینډ فار آل ضبط کیږي. دا چې د دوی نه ضبط شوه دا به بیا دوی له دوباره نه ورکولی کیږي، دا به باقاعده په تورخم کراسینګ پوینټ باندې به FIA حکام ضبط کوي او چې دا ضبط شول نو دا به بیا دوی ته دوباره نه میلاویږي. خو بل طرف ته که موږ وګورو څنګه چې ما تاسو ته په پیل کې ذکر وکړو چې د UNHCR د طرف نه دغه بیان راغی چې ګنې موږ ته یا باور راکړی شوی دی د پاکستاني مقاماتو له خوا چې ګنې په دغه پاکستان موږ ته باور راکړی دی یا موږ داسې خوشبینه یو چې ګنې پاکستان به دغه پروسه چې کومه ده د افغانیانو د ویستلو ده په دې کې به لږ ځنډ راولي یا دا، او بل طرف ته د پاکستان عکس العمل په هغې باندې ډېر سخت راغی چې زموږ دغه پروسه چې کومه ده نو دا به د معمول مطابق روانه وي څنګه چې مرحله وار روانه وه. نو په دغه دواړو خبرونو حوالې سره به موږ تاسو ته دا ووایو چې په دې کې په بیک ډور چینلز باندې رابطې روانې دي، څنګه چې په شروع کې دغه اپریشن روان وو یا دغه عملیات روان وو د افغانانو د ویستلو په حواله باندې، نو دغه په شروع کې یا په پیل کې ډېر تیز روان وو. روزانه په بنیاد باندې په میډیا باندې یا په پاکستاني رسنیو باندې به باقاعده ډول باندې به دا خبرونه راتللو، دا شمیره به شیر کېده، شمیره به ورکولې کېده چې نن دونه فامیلونه په پلانې پوله باندې لاړل، نن دونه فامیلونه په پلانې پوله باندې لاړلو، باقاعده به د ورځې په حساب باندې دغه فامیلونه شیر کېدل چې نن دونه لاړلو. خو اوس دغه پروسه په ظاهره باندې ښکاري چې دغه پروسه چې کوم ده دا سلو ډاون شوې ده، دا چې کوم دی نو دغه په دغه کې لکه کمې په ظاهره باندې ښکاري چې ګنې دغه کمې پکې راغلی دی. خو بل طرف ته یعنې داسې فکر کوي خلک چې ګنې په دغه کې کومې خبرې روانې دي په بیک ډور چینلز باندې، او بل طرف ته داسې ښکاري هم چې د پاکستان خارجه وزیر هم د راتلونکي څو ورځو کې یا په راتلونکي هفته کې د کابل دوره هم متوقع ده. نو داسې ښکاري چې ګنې په دغه حواله باندې کومې خبرې هم داسې ښکاري چې ګنې روانې دي یا لا هم په راتلونکو ورځو کې به په دې باندې نورې خبرې هم کېږي. او بل طرف ته د UNHCR د مشر چې په داسې حال کې دوره راغله او بیا د UNHCR د خپل کوم بیان راغی، نو دغه بیان هم ماهرین داسې ګڼي چې ګنې دا حسینه ده دغه بیان راتلل چې کوم دی، نو دغه هم داسې ګڼي خلک چې ګنې په دغه بیان هم څه نسته اثر شته دی. زموږ د نننۍ قسط همدومره و، اجازه درنه غواړم.